से अमृतों से दूर हो जाओ. गंदा عمل نه او امرد معنا هغه معشوم چې دغه ګیره لري راغلی قریب البلوغ ګیره لانی راغلی ته امرد وای. نو امرد الکانو نزانو ساتي गंदा عمل نزانو ساتي. अगर ये فعل अच्छा था خدا पत्थर न बरसाता. कदा فعل ادا کار خوي نو الله به کانی نه راورولې. دې عمل کوونکو باندې الله کانی راورولې دي. او دغه سنمه د جبرئیل علیه السلام په خپل وزرو کې هغه علاقه چې ده واخې سوښتنو په ټوله او هغه ځنه راولټه کا. نو دې عمل په نتیجه کې خصوص ژوندې پاتې کېدې نشو. خدای دې باوجود کانی راورول دا د انتهایی غضب علامت چې الله جل شانه په دې باندې سخت ناراضه کیږي او د الله تعالی په دربار کې ډېر مبغوض عمل دی. ما سبقکم بها من احد من العالمین. د سیدنا لوط علیه السلام قوم ته دا ارشاد دی چې تاسو نه مخکې دا عمل چا پیژندوم نه. دا دغه بدبخت قوم عمل دی چې جاری دی. د نفس او د شیطان دا هغه لارې دي چې د باندې سړی ګمراه کېږي، د الله نه رحمت نه لرې کېږي او د الله د قهر د غضب چې دی مستحق جوړېږي. الله دې حفاظت فرمایي. حضرت والا رحمت الله په دې موقع فرمایل چې د حضور صلی الله علیه وسلم د برکته خدا سي عذاب په دې امت نه راځي. عمومي عذاب خدا دا چې عقلونه بولټ شي، مالی خلیا بیماری ورته پاگل پنا پرشي، پاگل بشي. د دې عمل په نتیجه کې که توبه او نخا استغفار او نکو خپل اصلاح او نکا نو مالی خلیا مریض بشي، پاگل بشي. ځکه عمومي عذاب خو د حضور صلی الله علیه وسلم د خاطره الله پاک نه راولي، ولې دا شخصي عذاب به تباہ برباد بشي. الله دې حفاظت فرمایي. او داسې بیماری ده دا الله دې حفاظت فرمایي چې بیا بوډا شي سره دا خبرتي نوزي 70-80 سال بوډا وي هغه بدکاری خو نشي کولی. الله دې حفاظت فرمایي. خدا عمل دا نظر بازی او دا سره به دې غلط حرکتونو کې به مبتلا. الله دې حفاظت فرمایي. ها دا د زړه دوايي ده. دا د زړه دوا ده، زړه دوا چې موږ دې مجلس کې داسې مجالسو کې د الله جل شانو د محبت د معرفت سبق دي زینوالو او ټول هفته چې دې په دې اهتمام سره زموږ تیر شي چې د الله جل شانو طلب تړپ د زموږ په زړه کې وي، د الله جل شانو د محبت او د الله جل شانو د قرب موږ ته طلب وي چې موږ ته د الله نزدېکت حاصل شي، موږ ته د الله محبت حاصل شي، موږ ته د الله جل شانه نسبت حاصل شي او د ګناه نه ځان وساتو، نافرمانۍ نه ځان وساتو. د نافرمانۍ نه د ځان ساتلو دا زموږ هفتوار درس دی او خاص طور باندې چې کوم رایج الوقت ګناهونه دي،
کثرت سره کېدو والا ګناهونه دي. مثلا دا نظر غلط استعمال، یعنی په محله کې او په سکول کې، په کالج کې، په یونیورسټۍ کې، په مدرسه کې، یعنی په تګ راتګ کې، بازار ماحول کې موږ د غلط نظر نه ځان وساتو. یا مثلا سوشل میډیا سره استعمالي، نو غلط نه مې استعمالي، ګوتې ورکې وای نو هغه خامخا سړي ته نقصان رسوي. سوشل میډیا غلط استعمال نه ځان وساتو. دا زموږ هفتوار غذا ده، هغه غذا چې د بزرګانو د الحمدلله په برکت سره موږ تاسو ته ملاویږي. دا چې کوم اشعار دي دا اومدي کې دا پیغام دی چې موږ کامل 100% الله والا شو، او کامل 100% الله والا کې دو طریقه دا ده چې فرایض، واجبات، حقوق الله، حقوق العباد او اداګي فکر او اهتمام وي، او دغه شانتي انفرادي اجتماعي تور باندې ګناهونه د ځان ساتلو ماحول وي. صرف یو ځل سره ګناه ځان بچ کی، دا عظیم نعمت ده، دا عظیم خبره ده، د نه قدرینه جایز نه ده. د الله تعالی لوی فضل احسان دی چې سړی ګناه نم سره بچ شي. ولې د دې مزاج جوړول دي، او نه صرف مزاج جوړي، ماحول جوړول دي. ماحول جوړول دي دا ماحول سازه مهنت ده چې ځان اول ځان دی، او بیا زما محترمو د دې خپل ځان اهتمام سره مزاج جوړولو سره سره ګرد و پیش کې ماحول جوړ کو، د خپل ورونو خويندو، د خپل کور والو، د خپل نارینو، د زنانو، د خپل شاګردانو، د خپل خپلوانو، مقتدیانو، مدرسې د طلبه کرامو زموږ د تعلق دایره ده، یو ماحول جوړ کو. همداسې به انقلاب راځي، همداسې به انقلاب راځي. دا د سره نه وي چې راتللی کې بسره څنګه ځان بچ کوي، یاره ماحول دومره ګنده دی، دفتر داسې ګنده دی، سکول داسې ګنده دی، یاره چېرته لاړ شو نو داسې ماحول جوړېږي. مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم فرمایل چې ګوره یو ډیوه بله شي، یو شمع بله شي، هغې نه به بله بلیږي، 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 او انشاءالله لږ وخت کې به ټول ماحول چې دی په رڼا باندې منور شي. نو که سړی وایي چې یاره څه کولی شي، زه څه کولی شم، او دا چې کوم د خپل وس او دس کار یې دام بریدي، نو چې کومه رڼا په ماحول کې جوړېدی شوه جوړه نه شوه، او هغه حساب سره چې دی په ماحول کې ظلمت دی، نو د دې خبرې اهتمام پکار دی. د ماحول نه متاثر کېدل نه دي پکار. سیدنا نوح علیه السلام چې دی تنه تنها ټول انبیاء علیهم السلام تنه تنهایی په ماحول کې، او د هغې د اخلاص د برکته، د هغې د درد د برکته هغه ماحول چې دی بدل شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړی نو خو عرب خو موافق ورسره نه تنه تنها، ولې 23 سال کې الله جل ټول عرب په خیسته ک، او دغه 23 سال مهنت برکت سره ټول دنیا الله روخانه ک. نو انبیاء علیهم السلام تنه تنها راځي، او څه وخت پس ټول ماحول باندې غالب شي، دغه پیغام او میشن ټول ماحول د باره د رحمت او د برکت ذریعہ وګرځي. نو زما عزتمندو د انبیاء علیهم السلام د هدایت او د پیغام اخیستون کی حضرات به هم داسې حالات سره مخامخ کیږي. لہذا د دې خبر نه پریشان کېدل نه دي پکار. زما ماحول خراب دی، زما د کور شریف پرده نشته دی، زما کور کې ما سره څوک مرسته والا نشته دی، زما ماحول کې ما سره ما باندې شو لاس خودو والا څوک نشته دی، مال شاباشه را کولو والا څوک نشته دی. دا دې څوک نه وي، د الله مدد د سره دی. ان تنصروا الله ينصركم، ان تنصروا الله ينصركم. که تاسو سره الله د دین مدد کوئ، د الله مدد یا الله د دین مدد، د الله د مخلوقاتو مدد نه بے نیاز دی، د الله د دین مدد. نو ینصرکم، الله به تاسو مدد کوي، او یثبت اقدامکم، او الله تعالی د تاسو قدمونه به مضبوطی. نو د دې خبره اهتمام پکار دی چې زما دل او دماغ الله ته متوجي شي، زما باطن او ظاهر الله ته متوجي شي، زما د دې خبره کې رسوخ پیدا شي، بار بار دې طرف زه متوجي کیږم، بار بار په دې کوتاهو ز استغفار ویم، بار بار د خپل ځان د اصلاح فکر کوم. د دې برکت سره به رسوخ پیدا کیږي، استقامت به پیدا کیږي، همت به پیدا کیږي، او ان شاء الله تعالی بیا ستا رونه، ستا خويندې، ستا اولاد، ستا ترونه، ماما، ال اولاد او ماحول، او ان شاء الله په مزه مزه تدریجن به یو ماحول الله ته د متوجه کېدو جوړیږي. نو دا چې ده الله والوں سے درد دل کی دوا نہ پاتا تو بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا. نفس سرکش دا کنټرول کول ډیر مشکل د الله فضل سره او د نیکانو صالحانو د مجلس ناستي برکت سره د تعلیماتو باندې عمل برکت سره الحمدلله نفس کنټرول شو، نفس قابو شو. دا نفس قابو کیږي، دا داسې نه ده چې دا بې قابو خود سره او تا بنر وخت مسلطي.
ما ته خبره مخکې کړې وه زمونږ لږ کراچۍ کې محله کې یو طالب علم اوسېدو نهم کې سبق ویلو هغه ما ته خپله ویل وایي زه د کراچۍ نه اسلام آباد پورې راغلم نایټ کوچ کې خویندې مې مور مې مو پلار مې ورونه مې مو دې خوا رشتهداري وه کیسه وه نو دا نایټ کوچ کې تقریبا 29 غنټې سفر او 29 غنټو سفر کې زما یو نظر هم نه خراب شوی مخامخ چې د پردې زنانه بے پرده او زما یو نظر هم نه خراب شوی دا سکول طالب علم د سکول سټوډنټ دی نه هم کې سبق وای خو چونکې تعلق یو هغه ته دا غذا ملاوي دا سبق ورته ملاوي دو او د ذکر تلاوت اهتمام کولو کراچۍ نه اسلام آباد پورې یو نظر هم خراب نشو ینه زه ورته حیران چې دا دې سوی ماته الحمدلله دا بندگان د الله شته چې همت حوصله سره د الله جل شانه دی پاکیزه نورانی احکام ته متوجی شي الله مدد ورسره شامل حالي ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم ته همت خوګه ته حوصله نو کار حواله قدم حواله یوسف علیه السلام چې کله زلیخی ورته د ګناه دعوت ورکو نو ټول ناول هغه فرمایي معاذ الله قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي الله دې الله نه ز پناه غواړم الله خو ما سره احسان فرمایلی دی چې مال ټکانه را کړی ده نو زه به داسې کار کوم او دویم کار دا وکړو چې واستبق الباب منډه کا نو بزرګان فرمایي دینه دوه سبقونه مخې ته راغه یو دا چې په داسې موقع کې رجوع الی الله الله ته توجه الله نه فریاد الله ته دعا الله ته جړه الله ته ځان متوجه کول الله ته ځان سپارل د الله مدد ځان سره اخیستل یو کار دا کول دي او دویم کار دا کول چې څومره زما ستا همت اخو کو قدم خوالو چنانچه تفسیری روایت دي چې دروازې بند وي تاله لګېدلې وي د یوسف علیه السلام د اخلاص د برکت چې کله منډه کا تاله ماتې شو دروازې کلو شو نو ګناه ته بسړې سنمه دا نافرمانه ته ګناه ماحول ته غلط نظام ته غلط معاشره ته بسړې هتیار نه غورځي د خپل وس طاقت مطابق بده منډوي د الله مدد ور سره وي کبل فرض ده بظاهر ناکام هم شو ناکام نه ده بل فرض ده ناکام هم شو ناکام نه ده بظاهر ده ناکام نه ده سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال محنت فرمائی سیدنا موسی علیہ السلام سیدنا هارون علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا ټول انبیاء علیهم السلام چې کوم واقعات دي په ظاهر اغیتا سلطنت حکومت ملو نشو په ظاهر غلبه ملو نشو 950 سال محنت نه پس قوم غرق شو او موسی علیہ السلام الله بچ کو په ظاهر قوم چې د مسلمان نشو صرف 80 افراد مسلمان شو خو یاره تاسو ویلی شي چې الیاذ بالله العظیم سیدنا نوح علیہ السلام ناکام دی هرگز نه شي ویلې دا ویل دا خبره وکا تباکیږي کفر توزیبی نو ان شاء الله یقینا د الله مدد بس مو سره وی که خیر ان شاء الله ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم که تاسو د الله مدد کوئ د الله د دین مدد کوئ د دین زده کړه دین باندې عمل بل تر سوال دا د دین مدد دی ان تنصر الله که چرته تاسو د الله د دین مدد کوئ څه معنی چې دین زده کوئ دین باندې عمل وکئ او دین د خپل وس طاقت مطابق بل ته ورسوئ هغه په تبلیغ باندې هغه په تصنیف باندې هغه په تدریس باندې هغه چې ده په جهاد او قتال باندې وي هغه چې ده نظام حکومت باندې وي ست طریقه باندې د دین د خدمت د مهنت اشاعت او خدمت کې سره ځان مشغول کی دا ان تنصر الله ده ذکر او دغه مطابق عمل اخلاص سره تقوا سره او د دې اشاعت او خدمت دا ان تنصر الله د دې باندې ينصركم ويثبت اقدامكم دو وعدي دي الله بساسو مدد کوي الله بساسو قدمونه چې د مضبوطي الله دې موږ ټول ته دا نعمت را نصیب کړي ها ها بل لګوي صحیح
اهل تقوا کی صورت بنا لیجئے. نه تقوا متقیانو شکل صورت جوړ کوي. یو موټی ګیره پرېدا او یو موټی ګیره الله درکړی دا شکر په وباسا. استقامت دعاو کا چې الله په خیر سره او په عافیت سره دا ګیره چې تا ته پیش کما په قبر اخرت کې خدای پاکه صحیح سالمه تا ته ورسوم او تی قبول کی. غابره کېدل به جایز نه دی بای، دی باندې کبر جایز نه دی. دا ګیره چې دی الله ته پیش کول دی او الله باندې قبول دی. نو نور سنت د سنت په نور باندې خپل مخ خسته کا. د حضور صلی الله علیه وسلم مبارکه جنډه ده. د حضور صلی الله علیه وسلم مبارکه جنډه چې دی دا خپل نظام خپل ذات او خپل جند باندې چې دی دا لهرو کا. نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے. هم سبق د ګورنن سبا د ګیرو باندې خلق سکی. تاسو یقین ساتئ چې نن شل دیرش کاله مخکې هغه نخره پرې خینه چې کوم اوس کی داسې وای دلته کې دا کوي دغه سي وای دیزی کې دا کوي یا د عربو دا شهزادګان دلته کې ټکی پرېخي او نور په دې علاقو کې سرک باندې غزل مولید دیزی کې او دا ټول چمک دمک چې د 10 سال پوری بیا چې د مخې چې د یو بيزو ته جوړ شي بیا خو کسه کوي انسان نه جوړيږي. دا 10 سال لپاره ځان چې د رنگ روغن کوي او الله ناراضه کوي. او کدي حالت کې په مرګ راغونو کم حالت کې دا بازو غزای کې تصویرونه دي د خپل د میډیا دور دی د غړ فلیکسونه او د غړ چې د ساين بورډونه دی باندې دغه شان شکلونه دی پلازي یا د پروجیکټ تعارف کوي هغه کې هم دغه شان شکلونه او دغه شان دي د ګناه په ذریعہ باندې دغه پروجیکټو تعارف کیږي. دا ټول کھیل چې دی د یو څو ورځو کھیل دی. چاند 4 दिन کی चांदनी और फिर अंधेरी रात. الله دې حفاظت فرمای. نو سنت شریعت سنت مطابق ګیره پر خودل اهتمام. شریعت سنت مطابق یو موټی ګیره پر خودل اهتمام د دې فکر کول. خدای پاک ماته د ګیره توفیق راکړي خدای ته قبول کړي. د خپل رونو د خپل کشرانو د دې اهتمام کول ترغیب ورکول په شفقت سره او محبت سره پویول. دا مطلب نه دی چې سره سختیو کی او الله دې کې داسې انداز اختیار کی چې هغه د وجنا مخامخ سره کفر خبره خله باندې راولي. نه داسې ومنه کفر ته به نو باسو. نه ترغیب دعا ترغیب دعا ترغیب دعا ترغیب. ته 50 ځل ته ترغیب ورکې 50 دعاګانې وکې نو ستا خو 50 کرته د الله په دربار کې ان شاء الله اجر کرا شو. ته خساره نه ده. سلزل تا ویلو نو ته دمو چې زما خبره خاصه نه کې سو کوم پرېګه د ویدي نه ستا اجر خو کرا دی کنه ته ولې خپکیږي. نو نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے. په سنت باندې خپل مخ چې د روخانه کی چې دا ګیره والله ته پیش کو په قبر کې آخرت کې والله ته پیش کو. الله دې متاسو جن نصیب کې د خیر د عافیت او الله دې متاسو د اعمال قبول کړي. حضرت والا خدای بکره دا فرمایل چې د ګوره بازار کې یو سکان وی کنه ډبګرای کې او مختلف ځایونو کې د سکیم چوکیم دکانې یو سک وی بعض اوقات هغه ټول بازار کې سینما سینه تان کر چلتا ہے. پټکے والی لاس کې کړوي غټه ګیره وی هغه ته هیڅ قسم شرم نه ورځي. یاره بعض اوقات ایرپورټ کې ټول یو سکوي ګرځي هغه ته شرم داړو احساس ورته نه کیږي. جره سکه ماته خلک څنګه ګوري صبراته وای. بعض اوقات د مختلف ریلوے سټیشن باندې یا ګاډي کې ته په نظر راشي بالکل هغه پر مخ باندې د احساس کمتره اثرات ني. فوج کې دا مخکې د واجپای نه مخکې چې کوم د انډیا چې کوم وزیر اعظم منموهن سکو یاره بین الاقوامی خلکو سره مذاکراتو ماغه پټکی سره ګيري سره حالکه باطل مذهب دی ولکه د باطل خلکو سره دومره خود اعتمادي ده. ما ته خو حق دین دی یو خبره نه چیلنج کیږي د دې دین چیلنج کېدی نشي. د حق دین د حق شکل او صورت او حق نظریه او د حق اعمال په اظهار کې تا تسرو کاوړ دی ولې احساس کم طرح کې مبتلا ہے.
الله دې حفاظت فرمایي. چې د الله عظمت محبت نه وي نو داسې د هر شیز نه به ویریږي، ماحول نه به ویریږي، ښځې نه به ویریږي، دفتر والا نه به ویریږي، بار سره مې د ټیکسي والا نه به ویریږي، هر کس نه به ویریږي. او چې کم کس په زړه کې د الله عظمت او محبت وي هغه نه به ټول خلک ویریږي، هغه چا نه ویریږي، چا نه به نه ویریږي. نو همت حوصله سره په دې خپل شکل او صورت باندې د خپل دین د نعمت باندې سره خود اعتماد شي، احساس کمترای کې مبتلا نشي. دا دې نه وي چې ما ته به خلک سوي، ما ته څنګه به غوري خلک به مې کمتر غني، خلک به څه غني، ولې کمتر بولی غني او کمتر غني خپل به جواب ورکړي. ته ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین او د حضور صلی الله علیه وسلم د پیغام چې د ناقدری کې الله دې حفاظت فرمایي. همت حوصله سره موږ د یو موټی ګیره بریدو او بریتونه واړه کو او د اسلامي تهذیب اسلامي شکل صورت باندې پیمانه نشو. الله نو غواړو چې خدای پاک ماته د نعمت را نصیب کی، استقامت را نصیب کی او خدای پاک ته قبول کی. د قبولیت دوام کول دي، هغه ویره کېدل نه دي، چاته سپک قتل نه دي، سو ګیره اخري هغه ته سپک نه ګوري. سو خدا نه خاصه ما څنګه ویل چې ګیره یو رنګي وي بل رنګي وي کټکې ایسه کوي، سپکاوي بنکه تحقیر حرام دی. او د خپل ګیری د قبولیت دعا وسره کوي. الله دې موږ ټول ته د دین د زده کړې توفیق را نصیب کړي، د دین عمل توفیق دې الله را نصیب کړي او الله دې قبول کړي. انګریزي وخت پرېګ نه دو، انګریزي په وخت چې رستونه واړوي مخکې نه غټ وي پیچکې وي، یا چې کوم د سټایل نن سبا هیپی بال ورته وي سټایل والا وخت ټول طرف نه برابر وي. مثلا یخني د سختن ټول وخت طرف نه برابر وي، مخکې رسونه کم زیات نه وي، یا خورلې شي یا وړوکې ماشين شي او چا چې ګیره بریت نه وي نو زموږ بزرګان زموږ مشران خو ټول لا فرمایي چې داسې ماشومانو باندې کلیتن سرخریل پکار دي. د فتنې دور دی، د رنګ برنګ فتنې دی، الله دې حفاظت فرمایي. د کې حفاظت ته د ایمان حفاظت ته د عزت حفاظت ته د دین حفاظت ته الله زموږ د ټولو هر اعتبار سره حفاظت نصیب کړي. غیر محرم معنا پردای خزا، پردای خور لور، انا پردای زنانه. او که په خپل زنانه وي مثلا مامي وي، چاچی وي، د ترو لوري، د ماما لوري، د تلور وي، انا دا قریب ترین رشتې دي چې ډېر محترم دي، ولې دا شری پرده ده. د دې نه شری پرده ده. بازار کې، خار کې، اسپیټال کې الله دې حفاظت فرمایي. سو ځل تک راته ګوشو دومره بوره حالي او اسپیټال کې هر کس مجبوري هغه خپل ځان الله دې حفاظت فرمایي. الله دې هر مسلمان حفاظت ورکړي اسپیټال کې او دغه شانتي په ایرپورټ باندې، ریلوے سټیشن باندې، او دغه شانتي بار سفر وي حرم شریف کې، مدینه منوره کې، مزدلفه کې، مینا کې، عرفات کې او شیطانانو وشتر دوران کې داسې موقع وي چې لکونه انسان هلته کې وځي وي. نو هلته کې د نظر حفاظت وي، د نظر حفاظت پردی لور خور نه د نظر حفاظت وشي. او دغه شانتي د سوشل میډیا فیسبوک شو، انټرنیټ شو، یوټیوب شو، ګوګل شو، دا هغه ذرایع دي چې د نتیجه کې د استعمال په نتیجه کې د سړي دین ته، آخرت ته، قرآن ته او ایمان ته، آخر خاتمه ته، قبر ته، آخرت ته زبردست نقصان رسی. الله دې حفاظت فرمایي. د سترګو حفاظت په دې ټولو موقعو باندې د سترګو حفاظت، همدغه شانتي د بیریشه لکانو نه ځان ساتل، دینه د نظر حفاظت ساتل، اهتمام کول، دا هم ډېره اهمه خبره ده.
په معاشره کې ډیر خلک داسې دي چې هغه د نظر حفاظت مطلب دا غني چې د زنانو نظر بچ کی، باقي سړو سره لکانو سره کې اختلاط کیږي دا ډو ګنا نه غني، حالانکه دا هم ناجایز ده، دا هم حرام ده. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم کی دا هم راضی. هر هغه نظر چې تا د الله نه غافل کی، ستا په ځل کې شهوت روچت کی، تا چې د ګناه ته مایل کی، دا حرام نظر ده. هر